د موجوده حالاتو کم حالات چې دي را روان دي او راځي په دې امت باندې چې کم حالات شروع دي لکه د اسمان دروازې په الله بندي کړي دي بارانونه ودرولي دي باران نه کیږي او قحط شروع دي په دې ملک کې بلکې په عالمي دنیا کې قحط شروع دی په دې وخت کې په داسې حالاتو کې مسلمانانو لسکول پکار دي مسلمانان بسکي نو الله جل جلاله اصل کې درې عملونه پکار دي په دې وخت کې اول نمبر خبره دا ده چې الله طرف ته رجوع شي او خلق توبه وباسي او کثرت د استغفار شروع کې خلق ځکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او قرآن کریم آیات هم ده الله فرمایي چې دې خلکو ته وایي استغفار دی وي بخنه د ګناهونو دی وغواړي یرسل السماء علیکم مدرارا الله عز بارانونو ورم قحط به ختم کړه قحط به ختم شي ګرانی به ختم شي باران به شروع شي باران د رحمت به وریږي بیا خو شرط دا دی اولنې خبره دا ده چې دا خلک الله طرف ته رجوع کوي توبه وباسي د خپلو ګناهونو نه او الله سره روغو کې الله سره صلح وکړي او ټول توبه تائب شي او دویم عمل سورۃ النساء کې الله فرمایي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم چې کله یو قوم کې د الله د نعمتونو ناشکری شروع شي کنه نو الله پاک دا خلکو نه خپل نعمتونه واپس واخلي هغه آرام زندگی آرام او د سکون والا ژوند الله دې هغه واخلي بیا مخکې قرآن کریم کې راځي کنه الله پاک فرمایي چې زما پیغمبر دې خلکو ته وایي د یو کلی قصه ورته وکړه الله پاک یو کلی آباد کړو په قوم باندې یاتی حارث کوها هغه کلی کې هغه باغ کې الله پاک هر قسم نعمتونه ورکړي یعنی داسې باغ الله جوړ کړي چې باغی کې الله پاک هغه باغ چې کوم دی هر قسمه نعمتونو سره مالا مال ګرځولای خو کله چې هغه خلقو د الله فکفرت بانعم الله کله چې ابوی د الله د نعمتونو ناشکری شروع کړه لکه څنګه چې زموږ په دې ملک د الله د نعمتونو ناشکری شروع ده نن چې وړوکې نعمت دی او کله لوی نعمت دی په هر یو صورت کې په سنه درجه کې چې چاته ملاو شوی دی ما پوری هر یو مسلمان د الله د نعمت ناشکری شروع کړی او ښه په دې ناشکری باندې مونږ فخر هم کوو نن زموږ ستاسو ودونه ته چې وګورئ د یو میاشت نه چې کوم دی په هغه کې دا ډزارې شروع دي دا نعمت الله درکړو لور الله درکړو او دا هلک الله درکړو مړه د دې قوم به کم یو یادې شیخ شاپور رحمه الله به وي پرتوک دې سوړې راوړو یو سوړې ګندم جړه راځي نه د دې قوم به کم یو عمل کم یو بدعات کم یو باطل رسم چې کم دی هغه به چړې نو الله پاک وي فکفرت بانعم الله هغه خلقو د هغه نعمتونو غلط استعمال شروع کړل الله مخالفت کې استعمال شروع کړل نو الله وي فاذاقها الله لباس الجوع الله وي هغه خلقو ته ما دو سزاګانې ورکړي یو سزا دا چې خلق باندې ما قحط نازل کو قحط پیراله اسمان بارانونه په بن شو د ځمکې نه رزق بن شو او دویم هغه خلقو کې ما یو بی امنی پیدا کړه امن دا خلقو تباہ و برباد شو امن ختم شو خلق غیر محفوظ خلق پاتې شو نو د دې د وجنه مسلمانانو لپاره دې حالات کې پکار دي ښا اول نمبر چې الله ته رجوع کې د خپل ګناهونو توبه وباسي کنه او استغفار کثرت دي کې کم از کم هر یو مسلمان لپاره پکار دي چې سل 200 300 چې څونه سیوا ویل شي د تعداد حد نشته خو بس ناس تی پاس ته او کبولاړي استغفار ډیر وي
دا د دې قحط او د دې سوکړي او د دې بارانونو چې کوم دی حل دی چې موږ الله سره روغ وکړو. دویم دا چې د الله د نعمتونو موږ ناشکري ونه کړو یاره. او درېمه خبره دا ده چې موږ ظلم ختم کو. چې کله په یو ملک کې ظلم وي، په یو کور کې ظلم وي، کور مد پرېږده سړیا ما ورته خپل په دې 6 فوټه بدن کې چې موږ وګورو موږ څونه ظالمان یو. نو دا 3 سيزونه چې کله یو قوم نه ختم شي او یو بل هم دی سورۃ انبیاء کې غالباً راځي حالت کې الله وي او سورۃ مطففین کې مرাজি کله چې یو قوم یو کلی والا خلق یو وطن والا خلق یو تاجر طبقه والا خلق هغه چې کله په ناب تول کې کمې شروع کې الله په دې خلکو باندې د قحط عذاب مسلط کې. لکه نن چې په دې ملک د قحط عذاب مسلط دی. نن ته د بازار ته چې لاړ شي چې هر قسمه سودا چې کې هر قسمه پروډکټ چې اخلي هغه ټول 2 نمبر او هغه ټول کې کمې. او عجیبه کمال خبره ده د بهر کافر نه چې کوم مال زما واست ملک تر روان دی راځي بسکټ راځي تیل راځي هر قسمه شی چې راځي د بهر د کافرو ملک نه هغه د پاسه لیکلي 500 ګرام لیکلي اته چې وته نو هغه 502 ګرام یعنی 2 پیسې واوي خو کم نه. او د پاکستان د دې شاهزادګان دي د دې میراثي مسلمانانو د دوی د کپنې شی چې ته وته نو هغه 1500 ګرام چې لیکلي نو هغه 350 ګرام خيږي او هر دغه کې د دې کېل له او بیا موږ دعاګانې کوو دې دعاګانې کوو دا خو پښاړي الله باران وره او الله زما استغفر سو مستفا ګندر کې نهسته نعوذ بالله کیا الله موت ته محتاج لري دعاګانې کوو او هر سړی چې ما پوری راشي بس یار عملونه خراب دي نو دا عمل بچي نو عمل صحیح کول غواړي کړه چاته وای خراب دي ته 15 وخت سهار نه دی خو 15 وخت مسکړه یار بس سهار مس خو جو کمزوري ده کنه کمزوري ده او کچري بل یو د خیر کار راشي ته تپوس وکي چې فلان کې ځای کې دا خیر کار چې کېدو لار جوړیدل جماعت جوړیدو تا په کې صحیح وکړه یار اوسګار نه مو خو مصروف خلک یو ټایم نشته